بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښکلي مشران ناست دي. زه تاسو ته بیا یو پیره سلام علیک وایم. مونږ خدای دغه الکو او د غم چلېدو خو مونږ داسې پکې انوال نه وو او دې له ذکر رالو چې دا زمونږ شکر دی ګزاره کېږي، دوه وخته روټۍ میلاویږي، خو دا د هغه سړي اواز دی چې ماښام کور ته لاړ شي او تش لاس او ماشومان ورته جاړي. دا د هغه سړي اواز دی. نو دا اواز دې اواز ته مونږ جیل نه پانسۍ ته هم تیار یو او هر حال کې به کوو چې نه کوو بیا به راسره نه پښتاني او نه به مسلمانان یو. دا یو خبره مې واورئ. پاتې شو ایشي صاحبه ته یاده که په خدای قسم کولی شي. دې بله ورځ اجلاس کې ناست وو، بڼې مې ترې ویستې، هېڅ هم نشي کولی. بس چې د څوک په یو کورسۍ په دې ملک کې براجمان شو او کېناستو پې او ټیک اے ټو زیډ په دو نمبرۍ په کورسو ناست، اے ټو زیډ که سرکار دی او که سیاسي دی، ټول اے ټو زیډ په دو نمبرۍ ناست دي. ستا د ملک ته نن وګوره چې ستا په ملک کې څه حالات دي. ستا د یوې نیمې میاشتې وزیر اعظم ځي امریکې ته، په دې به خرچ نه کېږي. نو هغې خپل ځان ته نه ګوري. خو زه ته وایم الله تعالی به مونږ له دې اجر راکوي. دا یو خبره ذهن نشین کوي چې بالکل دا د هغه خلکو اواز دی. تاسو به په دې کلي کې به د کور مالت کې به ستاسو ډېري چې پنځه شپږ واړې وي او د تاروت او ټیشن ته لاړ شي او لارۍ د باجرو ډکوي او میلاو نه شي ورته. نو هغه پنځه شپږو له بیا کم از کم د 200 روپو چولې په کار وي، هغه سره په جیب کې 10 روپۍ وي، هغه 10 روپو چولې راوالي او د روټۍ پیسې ورسره نه وي. نو جیل څه قسم مې په ذات د خدای زه در سره په هر میدان ودرېږم. دا د حق خبره ده. مونږ د چا خلاف نه یو، د حکومت خلاف یو، نه د ملک خلاف یو. دا زمونږ د غریبانانو راشئ وګورئ. تاسو چې وزیر اعظم دی، حکومت هم ختم شو، هغه 350 ډیشونه هم جوړ کړي، سویډن ډش دی او د جاپان وریجې دي او د فلاني ځای کجوري دي، په هغې کې پرتې وي. که یو سړي کې انسانیت دی او هغه پوهېږي، که هغه پوهېږي، قسم مې په خدای چې غوره خلک ډېر نهر وده کېږي زموږ په ملک کې. ماښام ډېر خلک نهر وده کېږي، خلکو خودکشۍ وکړي. دا د نااهله حکمرانانو د لاسه. ځکه ملک هغې چلی، مونږ نه چلو. ملک هغې چلی او انشاءالله خدای به م هغې وایي چې دا کم کار شروع دی غریب سړي سره. نو ټولو ته دا خواست دی، د دې نه په شا کېږو نه، مونږ ځان دپاره نه کوو چې زما غریب رور جاړي. په خدای مې قسم وي چې د سړي په سټ هم دله سور شم. جیل لاسه ته وایي چې تر څو پورې زما غریب رور ته، زما ماشوم ته د خپو چپړي نه میلاو شي او د خولې نوړۍ نه میلاو شي، په خدای چې هر محاذ ته ځئ، هر محاذ ته ځئ، زه تیار یم سره د خلکو. نو انشاءالله دا یو کس خبره نه ده، دا خبرې په دې ډېرې کېږي، خو ټیم ډېر شارټ دی. نو انشاءالله د دې اجر به دا څونه چې مونږ ناست یو، مونږ دا تحریک کوو، د دې اجر به هغه پاک رب مونږ له راکوي. ځکه چې مونږ د الله تعالی ډېر یو لاندې ډېر محتاجه خلکو دپاره د اواز اوچتو. نو انشاءالله دا به الله کامیابوي. او بل دا راله ټیکسونه بیلونو کې دا څه شي ټیکس دی؟ یو تاسو دونه ناست ایمانه پکې ډېر تعلیم یافته خلک شته دی، د یو ټیکس نوم خو راته وښایي چې دا د فلاني شي ټیکس دی، نه وردي چاله هم نه وردي. نو خدای ورځ ښه که دغه ځای کښېنئ، دغلته کې کښېناستئ، نو بیا زما او د بل غریب په مرۍ باندې زور کوئ او په هغې پیسې وباسئ او هغې باندې عیاشانې کوئ چې دونه ټیکسونه مو لګول. پکار دی چې بل مد کې خو هم لږه اسانتیا عوامو ته راوستی وی که نه، چې زمونږ نه بجلی بل کې ټیکسونه لاړه، نو زه د بل مد کې راته لږه ګزاره کېږي. نو په یو شیز کې هم ګزاره نشته، په یو شیز کې هم ګزاره نشته. نو انشاءالله تعالی بیا به راځي ټایم اوږدې خبرې به هم کوو، هر څه کوو. پاتې شوه دې د ایسي صاحب خبره وکړه. ایسي صاحب له به مونږ بالکل باقاعده خپلې نامې ورکوو چې مونږ هر طرف ته، مونږ د ملک دشمنان نیو، نه د ملک د عوامو دشمنان یو. چې دغلته د یو سړي دوکان یې غریبو، مونږ وردو توړ پوړ کوو، مونږ بیا روزو سله، مونږ له دې غریب دپاره روزو توړ پوړ والا مونږ نیو. خو خپل حق د تالونه باندې راوباسو، دغه یو خبره ده. نو که تاسو مونږ د کورونو نه د شپې بیا ګرفتاروئ او کار څه کوئ، تکلیف مه کوئ، مونږ ته رنګ کوئ، دا نمبر یې مونږ به دلته په خپله راځو.
خو ان شاء الله تعالی د دې اجر به ور الله درکړي چې کوم خلک رزق پسې حیران دي قسم دی که نه ما کتلي دي رزق پسې حیران دي دا د هغې اواز دی او دې کې به الله تعالی دومره برکته شي چې انشاءالله تاسو به تماشا وکئ د ټولو ډېره ډېره مهرباني وخت ډېر کم دی خوشحاله او